بسم الله الرحمن الرحیم. موجود یو مقبوضه مزری منډي شه مقبوضه به ځکه ورته ووایي چې تاسې خپل حال ګوري نو ځکه مو د مقبوضه الفاظ استعمال که چېرې مطلب مو راسې الفاظ کړی وي چې هغه د چا د شان سره هغوي نو هغه باندې معافي غواړو. خو که وګوري نو دا ایریا چې کومه ده دا د ډېر کوچلي بازار و، خلک ډېر ښه کاروباري مرکز و، خلک ډېر کوچله کاروبار کې ده. خو هغه کاروبار چې کوم ده نن تاسې ګوري د خښتې په صورت شه، دغه ړنګ بلډینګ په صورت شه او د دغه خلک د دغه بېروزګاره په علاقې په زره خلک د بېروزګاري په صورت شه. زه امید سوته چې مستقبل شوی دا خلک چې کومې دا وې روډۍ ته ووځي او دا وې د خلک نه په سپینه ورځ پیسې واخلي او موبایل نه واخلي. نو حکومت داسې حالت پیدا کړ چې دا خلک په زره خلک بېروزګاره کړ، په زره خانداني نه یې بېروزګاره کړ او په دا باندې ایس یو سیاست شری ده. تېره ورځ د موږ حکومتي ایم پی یوه سټیټمنټ ورکړ چې موږ دغه خلک سره همدردي دو. همدردي یې تشي همدردي دو په چار خو دا وه چې دا سړی روغله وه، دغه خلک سره نوست وه، دغه خلک نه یې پوښتنه کړې وه چې وروره تاسو مسله رو تاسې ته موږ څه مطلب مخکې دپاره مې څه پلانینګ ته کړه ده، خو چونکې هغه د قوم ته مخې ته کېدای نه شي او ایره صوبایي حکومت نه راسکوی نه شي. نو هغه خبره ده. او که وګوري نو دا شی څه د نن ورځې نه ده، دا د پیرا د پاکستان چې د پنځه بند اویا کلنر جوړ شوه ده، د هر نوي حکومت نه بعد دا شی کېږي. هغه دا شی چې کوم سرکوري تعمیرات وي هغې باندې د ابراهیم علیه السلام غوندې راشي بتون نصري نه ووایي، بیا هغه نه بعد چې کوم وي د هغې څه منصوبه بندي نه وي، هغه خپل چې کوم د دې پالټي ورکر وي، پالټي رهنما وي، هغه ته شی نه میلاو شي. نو دا هغه شی ده. تېر ځل لکه څرنګه چې دې دا الزام لګوي چې دا د جمعیت علما خلکو ته میلاو شوي وي، نو دا شی دا پی ټي آی خلکو ته میلاو شي. موږ دا درخواست ته چې دا دینه چې کوم دی ړانګ خو دې کړل چلو چې څه یا وشوه خو وشوه. دا خلک د 1985 نه په دغه ځای نوست وي، په دنه مخکې خلک نوست دي، نو چې کوم دی ړانګ کړه خو دې ړانګ کړل. خو ایس دغه دپاره مستقبل دپاره دا پالیسي که چېرې دا شی وشي چې دغه خلکو ته دا ځایونه بیا واپس جوړ شي او دغه خلکو ته دا ځایونه ورکړل شي. ځکه چې وزیر اعظم صاحب خو زیړ پاکستان سړنګ نو د نوي پاکستان موږ دا امید سوتي چې دا د غریب د فلاح او بهبود دپاره د نوه پاکستان چار کوي. پوته شوه د دغه ایریې باندې په دغه شی باندې ډېر درین سیاست وخته ده او مختلفو په اسمبلي شه خبرې په ورسېده، دغه برګشت چې کومو اسمبلي ته ورسېده بلکې دومره خط پرې ورسېده چې ذاتیت ته خبرې پسې لوړلې خلک. مطلب لکه تېره ورځ د اپوزیشن لیډر صاحب وویل چې डी सी صاحب برېتي نه د بني د آبوهوا د وجې پرې ایښي دي، ځکه دا یې بدمش شو. पहली बार बन्नू में गया डिप्टी कमिश्नर, ये पहले पीए था मेरली में। बन्नू में जब गया था तो उसकी मोंचे नहीं थी, अभी उसने बड़ी बड़ी मोंचे इसाखेल में वाली वाली रखी है। पता नहीं है कि वो हमें मोंचों पे डराता है। मैं उसको कहता हूं कि आपके ऊपर एक बोर्ड लगा है, मियावाली और इसाखेल बन्नू की तहसीलें थी। पार्टीशन से पहला बन्नू जिला था और हम अंग्रेज को देखे जो आपके सर पे डिप्टी कमिश्नर है, बन्नू के लोगों ने उसको भी भगाया है और उसके सर भी कटवाए हैं। वो गैरती लोगों का जिला है. دیوه د بله خبره ډېره هم دو تاسې ته پته یې تېره ورځ کمشنر صاحب او डी सी صاحب یو بریفینګ کړه او پاشه یې ویلي چې حکومت بدماش ده او زیه بدماش یو. نو هغه باندې اسمبلي شه خبرې وشوې، هغه تاسې ته غونډې واورېدلې وي. خو اوس چې موږ کوم اطلاعات یې دا دي چې د دغه بدماشي الفاظ چې کوم دي دا وزیر اعظم هاوس ته او وزیر اعلی هاوس ته رسېدلي دي او ډېر زره بدمشون وبوسي. نو که چېرې بدماشي په برېتې باندې وه نو زاهد خان وایي خلک په سارې باندې مټکي نه موتوله. زه دا ویئ چې دغه د نه سیاست وبوسي دا مسله عوامي مسله رو. دا هغه چې سیمره ایم پی ګون سیمره ایم ان ګون دي د میږ دغه ایریې د صرف د بني نه د لکي د وزیرستان دا خلک ته راشي، دا خلک ته کښېني، دغه خلک په میون سره یوه خبره وشي او دغه غریب خلک دپاره د روزګار بندیباش وشي.